دا کړي د حضور فرمایي قیامت پر وجه باندې بدریک رنگا خلق راځي، یعنی په درې طریقو با قیامت پر وجه باندې خلق قبرونه جی. یو براجی په عزت سواریانو باندې شان باندې، دیم براجی په شو باندې، او دیم براجی په سرو باندې په مخانو باندې. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا یو سوال وکړل یا رسول الله په مخ باندې بچرنګ راځي، وای چې څنګه رب په شو باندې په بونجولو قادر ده، داسې په مخ بونجولو باندې قادر ده. اوس عقل خو نه اخلي چې په مخ باندې بچرنګ روانې شي، خو نه موږ ایمان دا چې کوم رب په شو باندې بونجول کولای شي دا په مخ باندې بونجول کولای شي، او کوم رب دا چټا کی زبیتا دور आवाज ور کړی دا هغه رب د غلاس ته چې دو فوټه دا دغه ځای دا توفیق ور کولای شي. نو موږ عقیده دا موږ نظریه دا نو حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم امتیانو موږ دا واقعیت څه وګرځیدل، بس زړونه مدا سے سخت غوږو باندې مدا کسی ډېر رااله اوس ما پاغه باندې زړه یقین نه سات جوړیږي، ایمان او اعتماد باندې په جوړیږي. رب چې کله وحی ورته وکړه، یعنی الهام ورته وکړه موسی علیہ السلام ورته ویل چې کله په وډاره سه قران آیت ته خلاصه یې عرض کو سوره قصص اولنه رکوع دا تفصیل دا نو چې کله په وډاره سه به چوکا به دریاب ته واچوا، او دریاب ته چول طریقې کار څنګه و دوستانه ایدانو لرګي سوندک هغه ته نه اخر دې تر کوټو ور کړلای، تر کوټ بچیش ته ورکول غړیو ته به ورکول چې هوا نه ورګړي خلکو به شراب ورچ جوړول چې چرته تر کوټ راشي دلته هوا نه ورګړي. اوس انسان ته هوا ضرورت تا، خو لیکن دې چوکړل سوندک دې لرګي او بیا لرګي ته تر کوټ ورکل اخر دې ورکړل، او درې مې بیا چوکړل دا دواره د مرګ سبب ده چې سړی ته سا ور بند کې خو بس ختم وکړل، تر کوټه ورکړل سوندک شي بند کړل، درې مې چوکړو دریاب ته ور واچول، خلک دریاب نه ځان بچ کړي او دې دریاب ته ور واچول، او چلام چوسل چې اچانک بچ کولای هغه کور ته ور وستلای، چې اچانک بچ کولای فرعون نه هغه کور ته ور وستلای. خو چې کله رب فیصله راشي عقل خو وایي چې دا لیونه ده ای بچ کول پر یو سړی چې کیا ته بچ کیا سای لنډ کیږي اوس پکار نشي ته اکسیجن ور لګیا ته سا ور بند کې خلو ور بند کې خو خپل دې ختم کړل. اوس موسی علیہ السلام مور بچ کولای دریاب ته واچولای سای ور بند کړل، او چې چانه بچ کولای هغه کور ته ورتلای. خو رب کائنات بیا شانونه چور ور کړل چې دیس کاله فرعون کور چې وساتلای، دیس کاله فرعون کور چې تر دې پورې چې خلکو به موسی علیہ السلام ته فرعون زوی ویلا، دبر فرعون سواری، دبر فرعون کالی، دبر فرعون تاج، هر شی به استعمال اول. چې کله رب راشي رب رضا راشي بیا الته هغه اسباب چې یاد هلاکت دي مړول دي تباہی دي رب ذوالجلال عزت والا جوړ کی شان والا جوړ کی. نو حدیث ارز کو بس بلا خبر ختم کو عقل باندې تلل ندی پکار، رب کائنات رحمت ته نظر کول پکار دی. حضور سرور کائنات نا وای ما سوال وکړلای، سأل رسول الله وای ما سوال وکړلای فقال یا رسول الله اذا نتصدق عن موتانا ونحج عنه وندعو لهم. یا رب ذوالجلال حبیبا عمل دی ما دا، عمل دی ما دا چی سوال نتصدق صدقه کو خیرات کو لږ دا ډیر دا چې چوره دا و ان موتانا مړونا ای مشت چور خپل مړو سوي دي هغه له طرف نه خیرات کو، عمل زکو او ګټه اختملا وی. یا رسول الله ونحج عنه اغل طرف نه حج کو چا څوک وفات سوای دا ورور می دا پلار می دا مور می دا وغیرہ یو طرف نه حج کو وندعو لهم او هغه پر دعا کو. فهل يصلوا الیہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهل یصل ذالک الیہم یا رسول اللہ دا دو ته رسیږي دا ما صدقه وکړله ما حج وکړله ما دوی پر دعا وکړله دا دوی ته رسیږي. حضور سرور کائنات فرمایي قال نعم جی ها اے ما غلاما اے حضرت انس دا دوی ته رسیږي، او رسیدل دې داسې نه دي چې بس پک رالو کیسه ختم. حضور سرور کائنات فرمایي ويفرحون به كما يفرح احدكم بالطبق اذا اهدي اليه. وای دوی داسې په خوشاليږي لکه تاسو چې دنیا چې چوک تاسو ته یو تال رولږي طبق رولږي او ته څنګه په خوشاله سي دا مړ تا په صدقه داسې خوشاليږي، داسې په دعا باندې خوشاليږي. اوس